نن مونږ د یو بلې اهم حلقې تجزیه وکړو چې دا پی کې 6 مینګورا ښار ده. پی کې 6 مینګورا ښار چې نو په دې کې مهم امیدواران چې دي نو محمد امین دی د جماعت اسلامي طرف نه، د تحریک انصاف طرف نه په دې کې 4 آزاد امیدوار دي چې هغه کې یو فضل حکیم دی، یو محمد زید خان باز خان، یو سعد خان، یو ابراهیم خان خیل. د دې علاوه د مسلم لیگ طرف نه ارشاد علي خان، د پی ټی آی پارلیمنټرین طرف نه افتخار باجا، د جمعیت علماء اسلام نه مولانا حجت الله، د پاکستان پیپلز پارټۍ نه دوست محمد خان، د عوامي نیشنل پارټۍ نه عاصم الله خان او د قومي وطن پارټۍ نه ملک عمران خان. د پکې خاص امیدواران دي کوم منځ کې چې مقابله ده. په دې حلقه باندې په 2018 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف فضل حکیم سره پس 22 راوټونه اخیستي کم شو. په دویم نمبر باندې محمد امین چې هغه سره پاسه 12,000 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې ارشاد علي د مسلم لیگ نون چې هغه سره پاسه 8,000 ووټونه اخیستي. د 2013 په انتخاباتو کې هم په دې حلقه باندې د تحریک انصاف فضل حکیم کم شو چې هغه سره پاسه 18,000 ووټونه اخیستي. په دویم نمبر باندې جماعت اسلامي محمد امینو چې هغه څه کم 12,000 ووټونه اخیستي. په دریم نمبر باندې د جمعیت علماء اسلام مولانا حجت الله چې هغه سره پاسه 9,000 ووټونه اخیستي. دغه شان 2008 په الیکشن کې د حلقې نه د اے این پی عوامي نیشنل پارټۍ واجد علي خان څه کم 15,000 ووټونه اخیستي کم شو. په دویم نمبر باندې د پیپلز پارټۍ ریاض احمد ایډوکیټر چې هغه 3,200 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې د پیپلز پارټۍ شیرپاو نه رفیع الملک خان چې هغه 3,400 ووټونه اخیستي. دغه شان په 2002 کې د دې حلقې نه محمد امین سره پاس 15,000 ووټونه اخیستي کم شو. په دویم نمبر باندې د پیپلز پارټۍ شیرپاو فضل الرحمن نونو چې 15,500 ووټونه اخیستي او په دریم نمبر باندې د عوامي نیشنل پارټۍ واجد علي خان چې 4,800 ووټونه اخیستي. دا د مینګورې حلقه ده. دا د سوات په ټولو حلقو کې ټولو نه وړه حلقه ده چې د حدودات د فضاګټ، د پاند د چک پوسټو، د سیدو شګۍ، د بایپاس شو قمبر او کانجوپل، دا د حدوداتي په دې کې د مینګورې ښار او د سیدو شریف ټولې حصې شاملې دي. را روان به د پی کې وم چې کومه حلقه ده د هغې تجزیه به کوو. د هغې پورې اجازه راکړئ. الله پامان.